سپرلي موسم ته شاعرانو سندریز موسم ویلې ځکه چې کله هم د سپرلي موسم شي نو د شاعرانو د زړه غوټۍ په ګل کېدو شي. تفصیل د عمران زریا په دې رپورټ کې. که یو اړخ ته سپرلی د موسمونو بادشاه بللی شي نو بل اړخ ته دې موسم ته شاعرانه او سندریز موسم هم ویلی شوی دی. په دې موسم کې په ځمکه لکه د ناوې د رنګینه ګلونو څادر خور وي. د ګلونو وږمې زړونو ته د خوشحاله ژوند ښکلا بخي. په دې موسم کې د شاعرانو د زړونو غوټۍ هم په ګل کېدو شي او شاعران په اظهار کولو مجبور شي. په دې لړ کې د سوات سیند په غاړه د دنګو غرونو په لمن کې د لمر ادبي کاروان د سوري لاندې د سپرلي په مناسبت یوه خوندوره مشاعره وشوه چې پکې د سیمې نوموړو شاعرانو زخمی شینواري، دیدار طاهر، جهان غوري، زار یوسفزی، اقبال حسین مختاج او نورو زلمو شاعرانو برخه واخیسته او په زړه پورې کلامونه یې واورول. لمبه موسم زمونږ د خاورې نشو بدل، سر خوري هغه څوک چې د خاورې له ګلاب راوړي. ته پښتون یو وجود خو تقسیم په لرو برې چې انسان دا پوره د محترمې معتبرې هم د دې خاورې ښایسې که چنارې که نخترې. خیال د صنم پکې زنګېږي، ګلونه هم پکې زنګېږي او مست شو موسم پکې زنګېږي. ټالونه جوړ چې د خوبانو د وربل شو، ګل شو د شړشم ګلونه ګل شو. د تکې سرې تورې او سپینې اندازه لګوي زمیدار خلک په وریځو کې باران پیژني. مننه جی. او په اوده زړونو کې مستی راولي، په اوده زړونو کې مستی راولي. توبه توبه څه ناقلار سپرلی دی. ډېره مننه. شاعران د قام هغه اساسه طبقه ده چې دوی یو موسم کې هم چپ نه دي پاتې شوي او دا قسمه دستورې کوي. یو اړخ ته که دوی د موسمي ښکلاګانو نه خوند اخلي نو بل خواته دا انساني شعور ته ژوند ورکوي، احساسات او جذبات راویښوي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بټخیله، ملکن.